په ټوله دنیا کې غوره سړی هغه سړی دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښه وي. دا په ټوله دنیا کې غوره دی. دا په ټوله دنیا کې غوره انسان چې ګوره چې دی کور د بیبي سره ښه، بس دا ټوله دنیا کې غوره دی. او کامل مومن چې ګوره دا هغه دی چې هغه د اخلاقو خاوند، هغه له الله اخلاق ورکړي. د دواړو جهانو سردار فرمایي وی د اخلاقو خاوند نه دی، په اخلاقو باندې دی ورسیږي درجې د تهجد گزارو ته، درجې د روجهدارو ته. روجه به نه نیسي، نفلی روجه، تهجد به نه کوي، خو ډیر د اخلاقو خاوندان وی اغي تهجد گزار رستو کړل، اغي روجهدار رستو کړل. روجه نفلی نیسي، تهجد کوي، خو اخلاق سب نه، خلی سم نه، نو داغه نه د اخلاقو خاوندان مخکې شول. تهجد گزار اعلان دی کړل، روجهدار اعلان دی کړل د اخلاقو په وجه باندې، د اخلاقو په وجه. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی منکر زنانه را ننوتله، زنانه د قد نه چیته وه، ما صرف دوی چې دا د قد نه مندری ده، چیته ده، مندری ده. وی امام الانبیاء را پسې مخ راوګرځو چې بی بی عائشې دومره ترخه خبره دی وکړله که نه، کو دا چا دریاب ته ارتا وکړه نو د دریاب د اوبو خوند به بدل کړي. دا دومره ترخه مونږ سړی په لاره تیر شي دی داسې دی، دی داسې دی، دی داسې دی، غریب د ځان نه خبر نه، مونږ پسې یو لویه قصه تړلې، یوه لویه قصه. هغې صرف دا ووي چې دا د قد نه مندری ده، بس سړی به تیر شي او مونږ به پسې لګیا یو، په لاره به پسې لګیا یو، په لاره به پسې لګیا یو. نه، رای مې دا ده، نصیحت مې دا دی، بس د سنت و اهتمام شروع کې. علماو نه یو یو سنت ازده کوئ. د نبی علیه السلام یو وینا رالی او په دیړۍ لګوئ. لکه د نبی علیه السلام یو وینا ده، لا ینظر الله یوم القیامه. یو سړی داسې دی چې هغه ته به الله د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري. بس د قیامت څومره سخته ورځ، په هغې ورځ خو به د الله رحمت خلک ګوري، د عرش سورې به ګوري، د الله مهرباني به ګوري، دوستاني به نه، دوستاني به نه، نسبونه به نه، رشتي به نه، پلار او مور به نه، هر سړی به د الله د رحمت سورې ګوري. او دې کس ته به الله د رحمت په نظر باندې نه ګوري. صحابه وی دا کم کس دی؟ وی چې د هغه لنګ او پرتوګ د پټاک نه کته وي د تکبر په نیت باندې، دا لنګ یا دا پینسۍ د دې پټاک نه کته وي، کته راښکشي بطرن د تکبر په خیال. متکبری